بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. سبق نمبر 22 ده لفظ الله أو اللهم دلام قاعدة بفضل الله تعالى منغا ده قاعدة مظهر القرآن إكي سبقونوي پرون دمت مكمل الحمد لله قسمنا هل شو ده غي إجراء ده الله فضل كرم سرا ونن بدأ لفظ الله او د اللهم د لام قاعده دا بمونږ د دې سبق چې سدي قاعده کې لیکلي باغی باندې زیات تفصیل ته ضرورت ماشومان ته نشته علاوه د دې چې د ماشومان سره زیات اجرا وشي بس دغه چې لہذا بیا هم دا یو څو خبرې ځان سره موږ تاسو موږ اهم خبرې. اوله خبر دا ده چې په حروف هجا کې و حرفونه همیشه غلط ها صاد ضاد طا ظا غین قاف دیتا تجوید په کتابونو کې حروف مستعلیه وایي او دا همیشه د فارسوي غلط. درې حرفونه چې کوم دي دا کله غټ ویل کېږي او کله نری. الف لام را. الف په خپل غټ نه دی خدا د مخ کې حرف د وجنا یا غټ ویل کېږي یا نری ویل کېږي لکه ضالا د الف د مخ کې حرف غټ دی جو الف څه ویل شو غټ ویل شو. قال که مخ کې د حرف نری نو الف هم نری ویل کېږي لکه مالکی کان پوه شو به خبره یو دا خبره شو. لام دا حرف هم کله غټ او کله نری لیکن زیات قراء حضرات او علماء دې طرف ته تللی چې دا حرف زیات غټ دی او لږ نری دی. لفظ الله لام پوه شو خبره دا دې کې لږ غلط شو دې کې غلط شو دا زیات قراء دا خبره دا باندې کول ځان سره دې کې په لام کې خبره ده چې د لفظ الله او د اللهم لام دا غټ ویل کېږي او دینه باقي ټول لامونه د څه ویل کېږي نری ویل کېږي. حاصل دا دی چې لام هم کله غټ ویل کېږي او کله نری مستقل غټ نه دی. ټیک شو جی. دریم حرف دی را. را هم کله غټ ویل کېږي او کله نری ویل کېږي. په 29 حرفونو کې و حرفونه مستقل غټ شو درې حروف کله غټ او کله نری. هغه درې حرفونه کم الف لام را. ټیک شو جی. یو دا خبره شو. اوس په دې کې کمی غلطیان چې مونږه لکه د خلکو نه په اورېدو باندې وستري زده کړي دي نو هغه تاسو ته نه غونډه کېږي. دا غلطي خلک زیات کوي. لفظ الله او په اللهم کې چونکې دوه لامونه دي یو الف لام تعریفي ورته ویل کېږي او دویم د الله د لام چې کوم دی. ټیک شو جی. نو الله دې څه دی نو په دې کې دا دوه لامونه غټ دي. په دې کې دا دوه لامونه څه دي غټ دي. اکثر خلک تاسو به خیال کړئ الله وای الله دا غلط دی. دا څه دی الله 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 دوه لامونه څه دي غټ دي. دا واسکوري د لفظ الله او د اللهم د لامونه چې غټ ویل کېږي دی غټوالي ته تفخیم ویل کېږي او د تفخیم ته تفخیم تعظیمی ویل کېږي. یعنی هغه تفخیم او غټواله کوم چې د الله سبحانه وتعالى د تعظیم او د لوی لپاره ویل کېږي او ادا کېږي. تفخیمی تعظیمی او تویل کېږي. او ګوره که تاسو خیال وکړئ په دې غټواله کې الله په دې کې دې طرف ته اشاره ده چې دا د هغه معبود برحق نوم دی. دا د هغه معبود برحق یعنی د الله نوم دی. دا چا نوم دی د الله نوم دی. او د دین خپل د مزید بل خبره به کوم دغه هغه دا ده چې د صدیونه د صدیانو یعنی د زمانه جاهلیت کې د جاهلیت زمانه نه هم چې څومره د زمانه تیر شي د صدیان علماء لیکلي چې د لفظ الله او د اللهم د لام عوام او خواص او ټول سره لري غټ ویل دي. اسمه خو خبر ده الله الله ورشه په خبره باندې ها
د صدیانو د لام سره به غټ دی حقیقت دقه دی چې دا غټ ویل کېږي بل خبردار چې الله دا لام غټ ځکه ویل کېږي غټ ځکه ویل کېږي چې د دغه خلکو مشرکین مکه بوت دا غین لات نمولات اللات سو اللات نو چې کله په اللات کې په تابع سره وقف وکړي نو امام کسائی رحم الله نه دا هغه په دې ستاج وقف کوي نو په ها سره بدلي اللات اللات نسجو شو الله سو الله نو دا الله دا نوم غټ ویل شو د پاره نه دي چې فرق راشي په دغه نوم او په دې نوم کې خو زه تاسو ته ما کولاو خبره دا وکړه چې دا خو علماء لیکلي دي الجواهر النقيه کې دا خبره لیکل شي یو بل وجه نه هغه ما ونوي دا پای کې لیکل شي دي خو ما تاسو ته خلاصه د خبره دا و چې حقیقت دا دی چې د اسلام نه مخکې په زمانه جاهلیت کې هم د صدیانو نه د الله سبحانه وتعالى نوم دا فتحین ورستو یعنی د زبر د ورستو او د ضمې یعنی د پېښ د ورستو غټ ویل کېدو څه غټ ویل کېدو او د کسرې یعنی د زیر نو ورستو دا څه ویل کېدو نری ویل کېدو ټیک شو دي دا تاسو